نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. زما عزیزان و حضرینو ورونو مسلمانانو، ستاسو د وړاندې د سورة الاحزاب یو آیت کریمه بلکې د آیت کریمې یو حصہ ما تلاوت کړه. په دې کې الله رب العزت د مؤمنانو صفت ذکر کوي چې بعض مؤمنان هغه دي رجالون چې هغه سړي دي د سړیتوب کار یې کړلی، صدقوا ما عاهدوا الله علیه، کم وعده کم لوس چې هغوی د الله سره کړی و هغه یې رښتونی کړو. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، بعضې هغه و چې هغوی خپل مقصد کې کامیاب و کامران شو، الله ورته مرګ د شهادت ور نصیب کو. اور بعض هغه دي ومنهم من ينتظر چې هغوی اوس په انتظار کې دي چې کله به د الله حکم راشي. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه، ملګري اور یاران، د هغوی په سیرت باندې چې مونږ نظر وکړو نو هغوی کې دا صفت علی سبیل الاتم موجود دی. هغوی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرتیا وکړه، هر قسم قربانی هغوی ورکړه. نبی صلی الله علیه وسلم مسجد نبوی کی تشریف فرما بو، طالبانو ته به علم ښودو. هلته یو مقام و چې هغې ته ویلې کېده صفه. صفه دا یو چبوتري وه، د کجورو نه جوړ یو ځای و. دلته به صحابه کرام ناست وو، ابو هریره رضی الله تعالی عنه، نور صحابه. په هغه صحابو کې یو صحابي دی حضرت جلیبیب رضی الله تعالی عنه، د رنګ نه تک تور دی، حسب و نسب هم نشته دی، د انصارو د قبیلې نه دی. نبی صلی الله علیه وسلم ورته یو ځل په طور د مزاح ووی چې یا جلیبیب الا تتزوج، جلیبیب ته واده نه کړي. حضرت جلیبیب رضی الله تعالی عنہ یا رسول الله مال څوک پر لور خور راکړي، نه زما مال شته، نه زما نسب شته، نه زما جمال شته، تک تورم مال مې نشته، نسب مې نشته. دې مرض باندې به نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل یا جلیبیب الا تتزوج، ای جلیبیب ته واده نه کوي. او یو ربه دا جواب ورکړو لیس لی مال ولا نسب ولا جمال. دریم ورځ ورته به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل یا جلیبیب الا تتزوج، به جلیبیب رضی الله تعالی عنہ دا جواب ورکړو. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اذهب ذاك البيت من الانصار وقل لهم يبلغكم رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام ويقول زوجوني ابنتكم. جدید انصارو یو کور دی، دلته لاړ شه، اول ورته سلام ورسوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو سلام کوي، او به ورته ووایه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغام دا دی چې مال خپل لور ته ورکړئ. حضرت جلیبیب رضی الله تعالی عنہ هغه کور ته لاړ، ورې وډبول، کور نه سړی راووت. جلیبیب رضی الله تعالی عنہ ورته ووایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاته سلام کوي. چې کله دا خبره هغه کور والو واورېده، په کور کې خوشحالي شوه، چغې شوې چې د الله محبوب صلی الله علیه وسلم موږ ته سلام کوي. حضرت جلیبیب رضی الله تعالی ورته فرمایل چې دویم پیغام دا دی د حضرت چې ستا چې کومه لور ده هغه ماله په نکاح راکړه.
دورته ورګه زم خپل کور والا سره مشوره کوما د چراغ خپل کور والا ته وی هغه ورته وی جلیبیب چې نه دا مال شته نه دا نسب شته نه خسته ده هغه لمو چې خپل خور څنګه ورکو لوی خلکو رشتو د پاره راغلي دي هغه لمو نه دا ورکړ دې صحابي له څنګه ورکو هغه لوري دا خبري اوریدلې هغه لوري आवाज وکړو اتردون على رسول الله صلی الله علیه وسلم امره چې آیت تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر اور حکم دفع کوي رد کوي ادفعوني الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فانه لا يضيعني زما معاملہ پریدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچری بانے زیکی دیندارا جنائی وا تاسو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باندی سرنگی داغا حکم رد کوئی آغا صلی اللہ جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یا رسول اللہ منگر آزی شویو ددید وعدہ بندو بسو کئی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نور صحابہ د جهیز وغیرہ انتظام وکړو وعده وشو نبی صلی الله علیه وسلم د دې جنې د دې وینا نه ډېر خوشاله شو چې دې زما خبره رد نکړه نبی صلی الله علیه وسلم ورته دعا وکړه اللهم صب الخير عليهما صبا ولا تجعل عيشها قد چې الله تعالی دوی له فراخه ژوند ورکړي اے اللہ ددی جن متنگئی کلیچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا وکڑا نو اللہ رب العزت پا دی بندی فراخی داوستا اور محدثین لکلی دی فکانت من الانصار اکثر نفقتا ومالا اللہ رب العزت دوی دیر مال ورکو ہر سوال ورکو مسند احمد کی دارنگی مجموع الزوائد کی دا واقعہ پا دی الفاظ باندی نقل دا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوادا لادیر وقت نو شوے لپورا لذتی نو حاصل کرے کہ دا غزا اعلانش حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزا للار چکل غزا اشوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام و ارشاد فرمائل امام مسلم رحمہ اللہ دا روایت تقل کرے دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ هل تفقدون من احد آیا ستاسو ملگرو کی سکوخ ہونا دے قالوا فلانا وفلانا وفلانا اگو فلانے نشتے فلانے تالاشو کو ملاوشو بے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل هل تفقدون من احد ایتاسو کی حسوک رکن دے ابو فلانا و فلانا درہم در نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل هل تفقدون من احد ایتاسو کی حسوک رکن دے اغی ورطوی اللہ طول مندشوی دی سوکم رکن دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائل لیکنی افقد جلیبیب لیکنی افقد جلیبیبا جلیبیب نمو ممزو صحابو تداغلم یاد ندی زکا جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو پٹ سڑ نئے حسب ہو نئے مال ہو نئے جمال ہو نئے شہرت ہو یو پٹ سڑ حضرت فرمائل ولیکنی افقد جلیبیبا جلیبیب پر نظر میرا زی فاطلبو اغیو لگی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتالاش کیوں لید پتالاش کے اوتلو فطلب فی القتل اے پا شہیدانو کیوں مندو چکلے امندو نو فوجدو اغی جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پدس حالت کی اولیدو چی سبعت قد قتلهم وکسانی مردار کری ثم قتلو او آکسانو لگے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شہید کو بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داغ خواتر آگئے فوقف علیہ
جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ باندې ور دیدو او نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې قتل سبعا ثم قتلوه دو وکسان مرداران کړو او یو لګید جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ به شهید کو هر یو کس خپل مړی آپ شابان دی واغستو جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ څوک نو چې هغه اغسته وي نبی صلی الله علیه وسلم فوضعه على ساعديه خپل پلاسونو کې اونیو امام مسلم رحم الله دا روایت نقل کړی دی چې ولم يكن ساعده الا ساعد النبي صلی الله علیه وسلم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلاسونو کې سمره خوش قسمتا تر تجهیز او تکفین پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ په خپل لاسونو کې نیولې ده فحفر له جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ لا قبر وکنستل شو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ په لاسونو کې نیولې او فرمایل هو مني وانا منه جلیبیب زمانه ده زه د جلیبیب نه که د جلیبیب رشتہ دار نشته لیکن هو مني وانا منه هو مني جلیبیب زمانه ده زه د جلیبیب نه فحفر له ووضع في قبره حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ لا قبر وکنستل شو او نبی صلی اللہ علیہ وسلم په خپل لاسونو مبارک باندې په قبر کې کې پټ صحابي دي نمو نشانی نشته لیکن اعمال دسی دي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته یاد دي لکه حدیث پاک کی راځي ان الله يحب العبد تقيا نقيا الخفي الله غ بنده سره مینه ساتي چې تقوا داري پټ وي نم نشانه نه وي د الله په نظر کې ډېر اوچت وي مفسرین لیکلي دي چې کله حضرت یونس علیه السلام د مې په خېټه کې اواز کو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فرشتو یا الله دا اواز کو اشنا ده خدای ناشنا زین را روان دي الله ورته فرمایل دا حضرت یونس علیه السلام فرشتو بطور د سفارش وی یا الله د بخوته ته چغي واسه فریاد وکړه د دې مصیبت نه وباس خبر حاصل لا چې ځان کې هغه صفات پیدا کول پکار دي چې هغه عند الله مقبول وي کله بندګانو په نظر کې مونږ څنګه یو د دې پروا نه کول پکار بلکې د الله د رسول حکم په صحیح معنی باندې په صحیح طریقو باندې منل پکار دي الله دې صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین په نقش قدم باندې مونږ ټول روان کی وما توفیق الا بالله علیه توکلت